السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نننۍ ویډیو هغه مکمل مختلفه ده ان شاء الله چې الله جل شانه به ناممکنه کار ستاسو ممکن کې غوس په دا وظیفه کو څنګه طریقې څنګه ده او په څه ټایم کې به کوو. د هغې نه مخکې یو خبره کول غواړم. ډېر ملګري رابطه وکړي قاري صاحب زمونږ دغه مسله ده دا مسله چونکې د ورځې کم از کم 5-6 هزار کسان مونږ سره رابطه کوي. هر سړي د جواب میلاویږي نه بلکې ډېر ګران کار دی او بل مصروفیات زمونږ ډېر زیات دي. ستاسو میسیجونه راځي خو های هیلو مه رالیږئ بلکې خپله مسله په وایس میسیج کې بیانوئ. انشاءالله تاسو ته به جواب میلاویږي. راځم خپلې خبرې له. ناممکنه کار به د الله جل شانه ممکن کي خو که ستا سوچ ستا فکر الله طرف ته او غواړې چې یاره مثال الله جل شانه زما مسله حل کي نو راپاسه 2 رکاته نفل وکړه. په اولني رکات کې د سوره فاتحې نه بعد و پیری کم از کم آیت الکرسی وایا. په دویم رکعت کې د ولدوالین آمین نه بعد سورت اخلاص وایا و پیری او د هغې نه پس بیا ځان له دعا کوه خو د دعا نه مخکې بعد 3 پیری درود ابراهیمي بیا ځان دپاره دعا چې کله دعا کې د لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا خامخا په دعا کې لازمي وایه. بیا چې کله دعا مکمل شي بیا پسې درود شریف وایه. خو دعا په داسې انداز کوه د الله سره خبرې کوئ. ما تا خو د دعا نه ځان خلاصول لکه ما وبخي زما مور پلار وبخي یا الله پاکه حاجت ضرورت مې پوره کړي بس. داسې نه په یو بهترین انداز سره چې الله ته ودرېږي او د الله نه غواړي الله به ستا معامله برابروي. توجه هغه به مکمل الله طرف ته کوئ او د الله سره به خبرې کوئ باقاعده. نو الله به بیا ستاسو مسله حل کوي. د الله سره داسې تعلق جوړ کړو لکه څنګه چې مونږ د یو عام کس سره ګپ شپ لګو. نو په کار ده چې مونږ په شپه کې راپاسو د الله سره دغه شان تعلق جوړ کړو او دغه شان ګپ لګو نو بیا به الله زموږ ټولې مسلې حل کوي. خو چې کله تاسو پوره دعا وکړئ د هغې نه پس په 101 مرتبه استغفار ووایئ انشاءالله دا عمل د 3 ورځې وکړو په 4مه ورځ به الله ستا مسله مکمل حل کړې وي. والسلام. ډېره مننه. الله مو راته خوشحاله ساتي.